بسم الله الرحمن الرحیم. بدن کی قسم دوم حروفی کی فعل مضارع را بجزم کنن و آن پنج است. خجدی زناراتا داغ حروفی عامله و بیان کی چې فعل مضارع ته جزم ورکی. نشرون او توقی دی د باب اول ولی سب اول منگ دا عامل تعریف کړو ما به يتقوم المعنى المقتضي للإعراب. ببدو قسمو یو لفظیو او بل معنویو. حقیقت کی یو لفظی دی او بل سماعی دی. بے سماعی بدو قسم دی لفظی او معنوی. معنوی دو دی او لفظی حروف عامل دی افعال عامل دی اسماء عامل دی. زمان مصنف رحمه اللہ ادھر بابو کی ذکر کی باول باب کی راتا دا حروف عاملہ و بیانو کو او دام ویلیو چه حروف عاملہ دا کم باب دے دو فصل بگی دی. اول فصل کی راتا دا آغا حروف عاملہ و بیان کی چه اسم کی عمل کی امنگ ویلیو دا پینزی دی. پدی کی اول نمبر حروف جارو تعدادی راتا بیان کرده ولس حروفو عمل داو چې دا خپل مدخول ته جر ور کوي. دویم نمبر راته حروف مشبہ بالفعل بیان کړیو موږ ولا وجه تسمیه ویلی و او عمل امر ویلی په جمله داخلي کې جمله اسمیه مبتدا ته نسب ور کوي. اسم د حروف مشبہ بالفعل ورته وي. خبر ته رفع ور کوي. خبر د حروف مشبہ بالفعل ورته وي. او به د دې معنی ذکر کړی وي. بهدریم نمبر ما ولا مشبهتین بلیسا دلته موجه تسمیم ذکر کړی و او عمل د دیم د په جمله معنی داخليږي اسمیه مبتدا ته رفع ور کوي. اسم د ما ولا مشبهتین بلیسا ورته وي او خبر ته نسب ور کوي. او څلورم لین فی جنسو نو خبر ته رفع ور کوي او اسم کی څلور صورتونه که اسم مضاف نسب ور کوي او که نکره و او غیر مکرره و مبنی بر فتح وی او که معرفه و نو لام الغاوی او تکرار دلا سره د بل معرفی واجب وی او که چری نکره و مکرره و نو بدی کې پنځه وجه رواوی. او پنځم نمبر حروف نداو دې پنځه تعدادی ولا خودلو پنځه دي عمل ولا خودلو چې منادا که مضاف شب مضاف و یو شب مضاف و دوا او منادا نکره و یعنی پس دخول د حرف ندا نم نکره و به منصوب وي او که منادا پس دخول د حرف ندا نه معرفه و ګرځیدله به مبنی وي په علامه د رفع باندې. به دویم نمبر فصل باغی کراته دو هغه حروف عامله او بیان کړو کم چې فعل کې عمل کوي. موږ ویلي وخت دو قسم دي. اول حروف ناسبه پرونه مول بیان کړو چې څلور دي ان لن کوي اذن بیرته د ان په باره کې ویلو چې دا لفظي عمل نسب دی او معنوي عمل مضارع په تعویل د مصدر سره ګرځي. او ورپسې ان لن لفظی عمل د نسب دے او معنوی عمل مضارع منفی ګرځي تاکیدن. ان او کای لفظی عمل د نسب دے او معنوی عمل ما قبل سبب د ما بعد د پر جوړي. اذن لفظی عمل نسب او معنوی تور باندې دا په جواب کې راځي دی وسایل چې هغه وای انا اتی کا غدن تو ته اذن اکرمک. مېمون ویلو ان چې دا شپږ زینو کې مقدر وي لام کین بس لام جحد نه بس او وی سرب نه بس او چې په معنا د او د او چې په معنا د الا ان او د الا ان وی او حتا نه بس او د فا نه بس کم فا کم چې د شپږ شینو په جواب کې راشي امر نهي نفی استفهام تمنی او عرض دا قسم کړي وي کنه. خجی اوس
نوې سبق هغه حروف عامله چې هغه فعل مضارع ته جزم ورکوي یعنی هغه په افعالو کې عمل کوي نو هغه پنځه دی اول راته تعداد بیان کړی دی یو ورسره مثالونه بیان کړی دي او بیا راته د ان لګه تشریح کړی دا او به اخره کې فا کله راوړل واجب دي داغه بیان کړی دی کوم صورتونه کې راوړل واجب دي بهرحال حروف عامله په فعل مضارع کې پنځه دي ان لم لما لام امر لا نهي کتاب کې خپل ذکر دي حروفي کې فعل مضارع قسم دوم قسم حروفي کې هغه حروف دي فعل مضارع را بجزم کنن چې فعل مضارع ته جزم ورکي وان پنځستا پنځه دي لم ولما ولام امر ولا نهي وان شرطيه وسره مثالونه بیانې لم ينصر جزم ورکړی دی البته تاسو دا خبره مر سره وکي فعل مضارع ته جزم ورکي جزم نو جزم به په ولنو درو قسمونو کې جزم چې په پنځو صيغو کې چې هغه صحیح وي په سکون سره او هغه پنځه صيغې معتل وي نو په حذف د لام کلمې سره او هغه کې بقایا و صيغې کوم کې چنون دي هغه صحیح وي کې معتل وي ال تحذف د نون سره دي د جزم دغه طریقه شو راځي ولما ينصر ولينصر ولا تنصر وان تنصر انصر بدن کی ان در دو جمله رواد نو ماته سویل تعداد درته بیانې هغه بیان کو مثالونه بیانې هغه مرته بیان کړه وسرته د ان بیان کړي نو ان بیان دا دي چې دا په دوه جمله راځي مریسم ان په دوه جملو داخليږي اولی جمله ته شرط ویل کیږي او دویمه جمله ته جزاء نو ما ولا معنوي عمل ونه ویلو مخکینه ولا کنه زبې ته پیرا شو بس ان چې په دوه جملو داخليږي اولی جمله ته به شرط ویل کیږي ان تضرب دویمه جمله ته به جزاء ویل کیږي اضرب به کچری دغه دواړه جملې مضارع وي دواړو ته جزم ورکړي ان تضرب اضرب او کچری دواړه ماضی مانوي تور عمل کوي لفظي تور نه کوي ان ضربت ضربتو ځکه ماضی مبني ده او کاوله جمله مضارع وي دویمه ماضی وي نو مضارع ته جزم وجوبي ور کوي ان تضرب او جزاء کې به ماضی دالته مبني د عمل نشي کولای ضربتو او څلورم برعکس اول ماضی د دویمه مضارع د ان ضربت اضرب دلته دویمه جمله چې ده مضارع جزاء دلته جزم وجوبي نه اختیار وی ان ضربت اضرب ویل شي او اضرب ویل شي پوه شي برحال معنوي تور عمل میں بالکل نه دی بیان کړي واپس پرتاو شي نمبر سی اول نمبر لمو د دې لفظي عمل من بیان کو جزم دی معنوي عمل ادا دی دا مضارع منفي ګرځي او ماضي تیاړي دیو نمبر لما دی دا مضارع منفي ګرځي او لفظي عمل د لم پشان دی جزم ور کوي او معنوي عمل مضارع منفي ګرځي ماضي تیاړي البته دواړو کې فرق دی د څلور فرق علما بیانې یو دا چې لم صرف نفي کوي ماضي تیاړي او لما ماضي تیاړي منفي کوي او استغراق پکې پیدا کوي لم يضرب معنا وهل نه دي کړي او لما يضرب تروسه وهل نه دي کړي دیم فرق دای چې لما کې د دې بیان وی چې آینده کې دغه کار متوقع دی کېدیش لما يضرب یار تر اوسه خو وهل نه دي کړي معنی کوي به د خیره لم کې دا خبره نه
دریم لما نه پس فعل حسبیږي کله لم نه ندم زید ولما دلته فعل حسب دی ولما ينفعه الندم لم نه پس نه حسبیږي څلورم لما معنی ان داخليږي لم معنی داخليږي ان لم تضرب ویل شي ان لما تضرب نشي دی اور بسې لام امرو نو دام جزم ورکی لم بشان لفظي عمل دغه شو معنوي عمل مضارع په معنا د امر جوړي ليضرب لینه لفظي عمل د لم بشان دی جزم ورکی او د جزم صورتونه بیان کړیو او معنوي عمل مضارع لرا نه جوړي په نه شولې بیا او ان مبارک خبره وکړه لفظي عمل د لم بشان دی جزم ورکی او معنوي عمل د بدو جملو داخليږي لکه سلو کوي څه وجه ده ته د اول بار نه راځي کدای کې بار خیر دی مو کدای کې اوښي لفظي عمل د جزم دی هغه بیان کو دواړه مضارع وي دواړو د جزم کاوله مضارع و دویمه ماضی و اول د جزم وجوبي دویم مبني ده او کدواړه ماضی وي بس به دواړه مبني عمل به کې نشي کولای او کاوله ماضی و دویمه مضارع اول کې نشي دویم کې وته اختیار وي دا قسم کړي وي کنه راځي بدن کې ان در دو جمله راوت ان بدو جملو راځي چون ان تضرب اضرب جمله اول را شرط گوین جمله اول ته شرط ویل کیږي و جمله دومره جزاء او دویم جمله ته جزاء ویل کیږي ان تضرب به ترکیب داسې کو ان حرف شرط تضرب فعل ماضی مضارع او دې کې ضمیر انت مستتر دی هغه محلا فاعل نه فعل سره د فاعل نه فعل شرط اضرب فعل ضمیر پکې مستتر دی انا هغه فاعل فعل سره د فاعل دا جزاء شرط فعل شرط سره د فعل جزاء نه دا جمله شرطیه ورته ویل کیږي وجمله دومره جزاء و ان برای مستقبل است او د دې مانوي عمل هغه د چې ګوره ان مضارع مستقبل پورې خاص کړي او که په ماضي داخل شي د ماضي معنی مستقبل تاړي ان چې په مضارع داخل شي نو حال معنی به کې ختمي مستقبل پورې خاص کړي او که په ماضي معنی داخل شي معنی ماضي تاړي وین برای مستقبل است نبار د مستقبل وی اگر چې در ماضی روت چون ان ضربتو و ان جا جزم تقدیری بود دلته جزم تقدیری دی اگر هم مبنی ده زیرا کی ماضی معرب نه است ماضی معرب نه ده و بدان کی چون جزای شرط جمله اسمیه باشد تاسو مطلق متوجه شي زموږ مصنف دلته دې خبره بیان کړي چې کمزه کی جزا باندې فاراول واجب دي نو وی چې کله جزا جمله اسمیه وي ان تاتنی فانت مکرم فاراول واجب دي کله چې جزا امر صيغه وي ان رايت زيدا فاكرمه فاراول واجب دي کشرت جزا د نهي صيغه وي ان اتاك عمرو فلا تهنه فاراول واجب دي او کشرت جزا دعاوی ان اکرمتنی فجزاک الله نبی مفار اولل سی واجب وی پدې پوه شو پورا بیان دا سره کچری جزا ماضی بغیر د قدی یا مضارع وی او مثبت یا مضارع وی او منفی وی پلا سره درې وړو صورتونو کې فار اوړي نه راوړي د استا په اختیار کې ده پوه نه شي او کچری ماضی سره د قدی ان سرق فقط څنګه فقط سرق الله من قبل
يسرق فقط سرق اخ له او یا مضارع منفی وي خو بغیر د قد وي نام قران کې لك لن في الاخر فلن ينفعكم دغه شان قران کې نو ماضی وی سره د قد جزاء یا مضارع وی او منفی وی خو د لان علاوه منفی وی نو فار اورل واجب دي او دغه شان د سرور صورت نوم ویل د فار اورل واجب دي البته د ذهن کې کینه وای کله چې فا په جواب د امر کې راشي نهي کې راشي استفهام کې راشي تمنی کې راشي عرض کې راشي فا په جواب د امر نهي استفهام تمنی عرض او یا بده سی وایو د امر په جواب کې دسی ترتیب ورکړي د امر په جواب کې کفا او ورالینو التبب نسب ورکو ځکه ان پټي او کفا او نو راغلي دم پرون ویلیو کنه به د نور کسی جزم به ورکو کنه به ورکو وغیرہ مطلب به وګورو چې شرط نه جزم قسم کې بیان شته اگر چې بعضو صورتونو کې شتم د جواب امر کله مجزوم جوړيږي مرحله خبره لګو د سر دوم د جمله ذهن کې کینه وای چې دغه پنځو شینو په جواب کې کفاره شي او ورشي دغه نه پس به فعل منصوبي نور خبره سره وګورو وته وګورئ وبدن پویشا کچون جزای شرط چې کوم جزا د شرط جمله اسمیه با شرط جمله اسمیه وي یا امر یا نهي یا دعا نفا در جزاء آوردن لازم بود فا په جزا کې راوړل لازم وي چنان کې ګوي ان تاتنی فانت مکرم ان شرطیه تاتنی فعل انت ضمیر پکې دیغه فاعل او یا متکلم سرنون وقایه د دای مفعول به فعل سره د فاعل سره د مفعول به نه دا فعل شرط شنو فا جزائیه ده انت مبتدا مکرم اسم مفعول صيغه د ضمیر پکې دی هغه نائب فاعل له شبه فعل اسم مفعول سره خپل نائب فاعل نه دا خبر شو او مبتدا سره د خبر نه دا جزاء شولا شرط سره د جزاء نه جمله شرطیه وان رايت ان شرطیه رايت فعل فاعل زيدن مفعول به فاکرمه فجزائیه اکرم امر صيغه انت بکی ضمیر د فاعل او مفعول به دی دا جمله فعلیه جزاء شولا جمله شرطیه ان اتاک اتا فعل هو ضمیر بکی دی فاعل نشته بکی امر سره روان دی کنه اتا فعل کا مفعول به امر فاعل دلته تقدیم د مفعول به وجوبي دی انصلور زینه کی وجوبي کافی کی دی فلا تهنه فجزائیه فلا تهنه تهن فعل ضمیر بغیر فاعل انت او هو مفعول به فعل سره د فاعل او سره د مفعول به نه جزاء فعل جزاء سره د فعل شرطنا جمله شرطیه ان اکرمت فعل تای فاعل یا متکلم مفعول به فعل شرط فجزاك الله جزاك فعل جزاك الله فاعل جل جلاله او خيرا مفعول به دې د خیر جزاء دی الله درکې دا ټول فعل جزاء سره د فعل شرطنا جمله شرطیه شولا تاسو به شولې اجرا کوه دا یو ټکی بل وګورو صحیح ده هم سلام دغه شان وا کدا امر نهي استفهام تمنی عرض نه پس فا و راغلی چونکه ان بګه مقدری فعل به منصوب یو کنو به مجزوم وي به دخلك جواب امر وي جواب نهي مجزوم وي نکفا و منصوب به بدغه ټولو کې او کنو و فا و نو به مجزوم وي جواب امر مجزوم جواب نهي مجزوم جواب استفهام مجزوم جواب تمنی مجزوم جواب ترجی منظوم عرض منظوم پوهه نشولې به هجی هم دې لم ينصر کیو غړي لم ينصر دا لفظ دې
ځکه ما يتلفظ به الانسان دی مستعمل دی استعمالیږي او به بغیر د ضمیر چې شي نو مفرد دی تنها دلالت کند بر یک معنی او به دغه درې اقسام دي اسم فعل حرف دا پکې فعل له کلمه دا مستقله معنی دلالت کوي زمانه ادریو زمانونه یو زمانه سره تعلق دی معرب مبني کې به د پنځه مبنياتو دو معرباتو دا پکې معربه ده ځکه مضارع ده او د نون تاکید نون نهایی جمع مؤنث نه خالی ده بل اسم غیر متمکن اقسام د اسم معرفه و نکره اسم اقسام او مفرد تثنیه جمع د اسم متمکن شپاړه اقسام د اسم دا پکې نه چلیږي او به د مضارع د اعراب بیانو نه دا هغه څلور قسمو کې اول قسم دی چې د نون چې د هغه پنځو صيغونه د کم چې د نون نه خالی وي او به په اخر کې حرف علت و یا الف هم نه راغله حالت رفی په رفع سره حالت نسبی په نصب سره حالت جزمی په سکون سره ده لم ينصر او لم امر سره وای لم لفظ ده ځکه ما يتلفظ به الانسان مستعمل ده او به مفرد ده تنها کدلالت کند بر یک معنی به درې اقسام دي دا به حرف ده کلمه ده خپل مستقله معنی معنی دلالت نه کوي تر څو چې ور سره زم د فعل یا د اسم نه شوی الک علامیم لم ينصر کې نه ویل کنه ينصر کې لم په داخل دغه علامات کړه مضارع ته گردان کی ضمیر مرفوع متصل بدو پیون لم چې حرف د تعریف وشو علامه اسم د فعل علامي پکنی به حرف نو به معرب مبني کې مونږ ویلي جمله حروف مبني اسم غیر متمکن د اسماء او باسو معرفه و نکره مذکر او مؤنث مفرد تثنیه جمع اسم متمکن شپاله اقسام ټول د اسماء دغه شان به فعل مضارع اعراب به حروف عاملو کې دا عوامل درې بابونه کې دغه کنه دا عمل کون کې اصل کې حروف په دوه قسم دي عامله غیر عامله دا پکې عامله ده چې کله عامله شلو نو به د دې تعلق د اول باب سره مونږ ویلو د حروف عامله بیان دی پکې به په دوه قسمو اسم کې عمل کوي فعل کې دا پکې هغه د فعل کې عمل کوي په فعل کې عمل کوي د دې لفظي عمل دا دی چې فعل ته اولنی صورت کې جزم او دو ورپسې دویم دریم صورت کې فعل مضارع نه لام کلمه غرزي او په څلورم صورت کې بینون غرزي او معنی عمل دا دی چې مضارع ماضی منفی تاړي اسم ویلو کړه هل تکم به درس درویا کنه مو دویا اهدنا ویلو کم دې انعمت درس دلو انعمت نو انعمت کې صرف انعمت د تا ضمیر نه علاوه کيات کې لفظ دې مستعمل دې مفرد دے او به پکې فعل دے علامه تعریف د فعل مسبقو علامه دا ده چې مضمیر مرفوع متصل بدو پیوند دے معرب مبني کې مبني د ځکه ماضی ده او به نور بس دې نشته او تا انعمت کې تا لفظ دے مستعمل دے مفرد دے مفرد کې به اسم دے ذکر زمایر اسمی کنه او مسند الیه دا دائم علامه شو او به معرب مبنی کی مبنی دے ذکر اسم غیر متمکن دے اسم غیر متمکن پاتا اقسامو کی زمایر نه دے تعریف امر لکړه واغې اسم ته ویل کیږي چې وځي شوی د بار د متکلم مخاطب د داسې غایب چې مخکې ذکر شوی او به معرفه نکره کې معرفه ده په شی معین دلالت کوي او به و اقسامو کې ضمیر دي نه مذکر او مؤنث کې انت د بار د مذکر راځي اگر چې موږ د اسم زید قسل تکړه وي
مفرد تسنیه جمع کی د مفرد د بار دی اگر کال ته منګه اسم ظاهر قصې کړي به اسم غیر اسم متمکن شپاړس اقسامو کې نشته ځکه مرب دی او دا مبني دی انور واسطه دی نه دی ویل شي ورسېدلی نو انعمت علیهم انور به وي به شریکم ترکیب وکړو عربی عبارت هم نه دی ویل کنه او کنه توقع شي لګ دی القسم الثاني دویم قسم الحروف التي حروف تجزم الفعل المضارع چې فعل مضارع تجزم ورکي القسم الاول الجوازم القسم الثاني الجوازم الحروف التي تجزم الفعل الاول من عنوان ویل وسلان دي لیکلي تاسو کتاب څه سره کړه خمسه دا پنځه دي لم لما لام امر لا للنهي وان الشرطيه مثالونه ولا بیان کړي لم ينصر لما ينصر لينصر لا تنصر ان تنصر انصر الملحوظه دالته نو ویلي منګه مانوی عمل من خپلته او ای ویلو کتاب کې نو کنه دلته لفظ کتاب کې ذکر کوي کلمه لم تقلب المضارع ماضيا منفيا اړي مضارع لرا ماضي منفي ته مثل لم يسافر بکر لا سفر نه دی کړي واما كلمه لما فهي كذلك ام دق شاندا مثل لما يسافر بكر ولكن الفرق بينهما دوړ منس کې فرق دی ان كلمه لم چرا تستعمل لنفي المطلق فقط صرف نفي بار راضي واما كلمه لما چدا فهي لنفي المستغرق في جميع اجزاء الماضي نفي بار راضي هغه استغراق کلی پټو في جميع اجزاء الماضي د ماضي پټو اجزاء کې ويكون فيه توقعا بعده دا بل فرق شو رستو کې توقع وي ویلو کنه كقولك لم يفعل اي ما فعل دا لم يفعل ما نشولا نه دې کړي وقولك لما يفعل ما اي ما فعل حتى الان تر اوسه نه دې کړي وعلم ان ان چره تدخل الجملتين مثل ان تضرب اضرب والجمله الاولى جدا تسمى شرطا شرط تویل کی او دویمه چې دا هغه د جزاء ویل کیږي وان تستعمل للاستقبال استقبال لپاره استعماليږي وان دخلت على الماضي اگر چې په ماضي داخل شي مثل ان ضربت وهنا يكون الجزم مقدرا ماضي په صورت کې بجزم مقدر وي لان الماضي چې دا لا يكون معربا ندا وعلم ان هو يجب دخول الفاء على الجزاء في اربعه مواقع دخول الفاء بجزاء باندې په څلورو ځایونو کې دي ان كانت الجزاء جمله اسميه کله چې جزاء جمله اسميه وي مثل ان تأتني فأنت مكرم درم اذا كانت الجزاء امرا مثل ان رأيت زيدا فاكرمه درم اذا كانت الجزاء نهيا مثل ان اتاك عمر فلا تهنه سلورم ان كانت الجزاء دعاء مثل ان اكرمتني فجزاك الله خيرا